أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. سورة الصافات مخی آیاتونو کے تذکرہ وعد جنتیانو د نعمتونو ورپسې بیا تذکرہ وعد جهنم د یو تن او د هغه سره ملاقات دنیا کې هغه به چې کومې خبرې کولې د هغې تذکره جهنمیان الله تخویف دی په دنیا کې چې دی د هغې نه ځان په څه طریقې باندې بچ کی بچ کول بچ کېدل به کېږي په دې چې ایمان راوړي نو هلته کې به ورته ویلی کېږي چې وس موږ له مرګ به نه راځي مرګونه وس نشتي مرګ ختم شو کم چې جنتیان دي نو هغه به وایي موږ له به عذاب نه راکولی کېږي جنت والا خلق دغه ډله کامیابه ډله ده څوک چې په دې دنیا کې غواړي ترغیب د اعمال صالحو ته چې او فلیعمل العاملون عمل دی وکړي هغه عمل چې هغه د مرګ نه وروستو په کار راځي. بیا د جهنمیانو د جهنم تذکره وه د هغې د خوراک تذکره د هغه د هغې د ځای تذکره اور بی په هغې کې خوراک به زقمي دا به د هغې دپاره یو قسم عذابي دی به دغه خوري نو دی باندې به خپله خېټې ډکوي نو ورپسې ګډون به یې د ګرمو اوبو نه یا سکاک به یې د دې دپاره د ګرمو اوبو نه نو بیا به راځي به او راځي به جهنم ته هغه اوبو ته به ځي او بیا به راځي. دنیا کې د دې حال سو انهم الفوا آباءهم ضالین دی موندلي خپل پلاران ګمراه نو دی د هغې په نقش قدم باندې منډې وهلې دی د هغې په نقش قدم باندې ځغلېدلی شو د دې نه مخکې ډېر خلک ګمراه شوي دي خلکو ګمراه کړلي الله وی پیغمبران مې لېږلي وو یره ورکوونکي نو اوس دغه دوه ډلې دي وګورئ پکې انجام خیسته د چا دپاره دی بندگان صالحان کم یو ځای دي او کم چې بدان خلق دی هغه به کم ځي دې ځای نه اوس د انبیا علیهم السلام تذکره کوي ابتدا کې موږ ویلو د انبیا علیهم السلام تذکره راځي د هغې د سختۍ تذکره راځي هغې باندې هم د امتحاناتو تذکره ده په دنیا کې هغې مسله بیان کړله کم سے چې کړلي هغه وګورئ مخالفین ته وګورئ نو هغې تباه شوي دي. اول تذکره د نوح علیه السلام کوي نو ورپسې ابراهیم علیه السلام تذکره راځي وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ
یقیناً آواز کو منگتا نوح علیہ السلام نو منگا سمرا کلی جواب ورکون کیو فلنعم المجیبون نو منگا سمرا کلی قبولتیا کون کیو نوح علیہ السلام انہوں اللہ تا عجز عاجزی کئی نو اللہ تا کئی ابراہیم علیہ السلام دے ناغم عاجزی کئی نو اللہ تا کئی مسئلہ دا توحید ذکر کرلا داغی دا وجنا سلام علی نوح سلام علی ابراہیم الفاظ راضی دنیا کے ځان کڑول لیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ آواز کو منگتا نو منگا سمرخ کلی جواب ورکون کیو منگا سمرخ کلی قبلون کیو اللہ وی اغا دعا میں والا قبول اکڑا دعا قبلون کے یو ذات تے بل سوگ نشتی نوح علیہ السلام جی غٹ پیغمبر دے غٹ درجے دا لیکن بیام اللہ تا محتاج دے اللہ نغواڑی نو نجیناہو آلہو من الکرب العظیم او نجات ورکو منگا غلاو داغا اہل لرا داغی غٹ مصیبتنا غٹ مصیبت و غٹ عذابو عذاب پر آغی دوبو بشکل کے نوح علیہ السلام تا اللہ مخی ویلو کشتے جوڑا کا پدغی کے بعد تازہ بچکوم ادانور چی سمردی دا بتبا کی نوح علیہ السلام و نوح علیہ السلام ملگری بچشو او د دین علاوه چې سمرو نو ټول تباش کشته نه علاوه چې سمرو بیا د نوح علیہ السلام اولاد دے حام سام یافس دغه درې کسان دي یو تن پکې په دې اوبو کې غرق شوی دی مخکې تذکره شوی وه کنعان نوم یې ناغه خو پکې غرق شو ډوب شو او نوح علیہ السلام دا نور زامن درې حام سام یافس دا پر دا ټوله دنیا چې نن څومره ډکه ده دا د دې اولاد دی دې درېو تنو ونجیناه وآله من الکرب العظیم نجات ورکو منگا دل راو ددا حل را داغی غٹ مصیبتنا وجعلنا ذریته هم الباقین او اگرزو منگا اولاد ددو اغا باقی پاد کی دن کی باقی پاد کی دن کی اولاد ددو دد اولاد اولاد داغا دا اولاد 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 را روان دی دقب دنیا کی باقی دی نورسوگ نشتی اللہ وی دا ددی نسل میں اچلاو او دا میں باقی ددی اولاد نسل دا میں باقی پاتی کا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ او پر خود منگا پدبانے پا آخرنو خلقو کے سو سلام علی نوح فی العالمین ذکر نیک دے سو گیشی تذکرہ کئی نو پا خط طریقے بانے یادائی نو سلامت یادی پا نوح علیہ السلام بانے پا عالم کے نو ٹول عالم لگیا دے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ یقیناً دارنگے بدل ورکو منگا نیکو کارو لرا کم چے نیکو کارا خلق دی انبیاء علیہ السلام دی بل چام نیک کار کر لے توحید ایمان اللہ دا اللہ حکم ایمان اللہ دا پیغمبر پر طریقہ بانے جون تیر کر لے ناغم نن یاد دے پیغمبران خود یاد دی او چی کم دا پیغمبرانو تابع دی ناغم پا دنیا کی یاد دی انہو من عبادنا المومنین یقیناً دے چو دیو زمانگا دا بندگانو مومنانو نا مومنانو کے دیو اللہ بانے ایمانو نو گن خلق دی مومنان تیرشی دی نیو بگی نوح علیہ السلام دے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ نو بیا غرق لمگا نور لرا نوح علیہ السلام نے چی علاوہ سمر دینا ٹول میں ہوئی تباکڑ غرق میں کڑا وہ کی ڈوب شو نوح علیہ السلام زویو غتوی راوخے جا کشتے تا رازا اغوینا ساوی الى جبل یاسمونی من الماء زبد غرط ہوخے جب ما بدوبونا بچ کی نوح علیہ السلام غتوی نشتی لا عاصم اليوم من امر اللہ دا اللہ دا
عذاب نا سوک بچ کیدن کے ننشتی سوک بچ کون کے نشتے نو سوک بچ کیدن کے نشتے اللہ من رحم مگر آچا من چا اللہ پی رحمو کو رحم پیو کو ایمان و تنصیب کو کشتے تیراو خی جاؤ ناغ سڑے و بچ کی بدے کی چپر آغلا فکان من المغرقین غرق نوح علیہ السلام و نوح علیہ السلام ملگری مومنان اللہ کشتے کے بچ کرو وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَيَقِنًا خَامَخَا یقیناً داغا دڈلینا خامخا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام داغا پر ڈالا باندی ہو داغا پر لار باندی روانو کا انبیاء علیہ السلام سم رچی دا طول یو لار دا یو ڈالا دا بلزی مخی زینو کے تیرشیو ان هذه امتکم امت واحدہ دا ستاسو دا یو ڈالا دا یو جماعت تے ستاسو دا طول عقیدم یو دا نو عملم یو دے جماعتم ویرکی کی دیتا چی عمل یوی عقیدے یوی ان من شیعاتی نشیع اغم وی دیتا ڈلی توی گروہ توی آغا ڈلی آغا جماعت تا چی داغی طریقہ کار یوی یو عقیدہ باندی روانی یو طریقہ کاری نا انبیاء علیہ السلام کی سمردی ناغیم پا یو طریقہ باندی روان دی توحید دے اور پیغمبر طریقہ دا اس جا ربہو بقلب سلیم کلچ راغ اخپل ربتا یا رائے اڑو اخپل ربتا بقلب سلیم اخپل زڑ پاک اخپل زڑتے چر اخپل ربتا چراتا اخپل زڑے بالکل پاک راوڑ پاکو دا ملاوٹ نہ پاکو پاکو نو دا گندگی نہ پاکو گندگی صدا ملاوٹو نسدی دغا ملاوٹو ندی دغا گندگیانی دا شرک دی دا کفر دی دا غیر اللہ تا آواز کے ولی غیر اللہ نیارا دا داغا نا امید دے داغا نا تما دا ٹول دے ٹول ہر سنا پاکو ملاوٹو نا پاک دے دسنا چی دا رب سر بہم مینا کوم نا دا پل چاہ سر بہم کوم نا مینا دا محبت تے نصید دا اللہ دا پار دے اخلاص تے خالص اس جا ربو بقلب سلیم کلچ راغ اقبل رب تا پزڑ سلیم سرا پاک سرا سالم دا ہر سنہ پاک دے دا ہر سنہ روگ سڑے راوڑ اس قال لیا بیہی و قومی ماذا تعبدون ابراہیم علیہ السلام خبر کے چی ابراہیم علیہ السلام دعوت ورکڑو اغبانی امتحانات راغلیو امتحانات و تذکرہ کی دلتا کی دو خبری ذکر کی یو گورا بوتانی مات کڑیو یو تا اللہ حکم کو چی دا پلزوے دی علال کا پلزوے سملاو چڑے پہ راہ کو دا لیکن آگا اللہ بچ کو او دا غیب دزوی پہ زیبانے گڑ علال کو آگے تذکرہ کی اس قال لیا بینو کلے چوے اقبل پلار تا اقبل قوم تا ما ذاتا بنون تاسو دا دس بندگی کوئی صدلیل استاز دا پارا چی تاسو کم بندگی کوئی دی ما صدلیل دا کم دینا تاسو دا شروع کر راشے دا بوتانو بندگی کوئی تاسو افکن آلہتن دون اللہ تریدون آیت درو آلہا دا اللہ نا سوا تاسو غواری تاسو داغی بندگی کوئی فما ظنکم برب العالمین نسخیال استاسو پر رب العالمین باندے فنظر نظرتن فی النجوم خلق پس راغلیو نو خلق دعوت ورکی نو توحید دعوت ورکی خلق و توی رازا زمانگا جشن دے زمانگا اختر دے زمانگا خوشحالی دا خوشحالی باندی لاڑ شو نو دیو لکسات دا پارا توقفو کو دا سی او قتل یا بر او قتل یا اخکت او قتل لگڑے سوچے او کو نداغی نرستو بیاوی فقال انی سقیم فنظر نظرتن فی النجوم نو قتل او کو لگ قتل فی النجوم پستورو کے برا استورو تے او قتل اسمان تے او قتل یا نظر نظرتن فی النجوم نو قتل سر اخکت کو نو
لګوډه سوچ او فکر یو کو توقف یو کو وزدی تسویم دی ویر ز چې سوال تکي جشن لزوي فقال اني سقيم نو وی یقینا ز بیماریم زما طبیعت ناساز ده زما په طبیعت کې نن هغه انشراح نشتی ستاسو سره زمونه پدې کې زب خوشحالي باندې نظم خوشحالي و پکې نه طبیعت میں ناساز دیو یا انی سقیم ز بیمار ما ستاسو د دې شر د وجنا یا انی سقیم یقینا ز بیمار کیدون کېما ز بیمار کیدون یو وخت راځي ز بیمار کېګم وای کو نور سنې نو مرګ باندې خو بیمار کېګم انی سقیم یقینا ز نا جوړ کیدون کې ما د مرګ په وجوانه وای مرګ کله راځي هر یو سړی بیمار شي لگ ساعت د پارا بیماری کین دا لگ ساعت د پارا مراشی سړی لاړ انی سقیم یا انی سقیم زو بیماری ما طبیعت میں ناساز دے ہوئی یا خدا غلا یا بیمار کیدون کے یما اب بیماری ما زما زړه نه لګي ستاسو د شرک سره دغه وجه نه نه جوړم فتولوا عنه مدبرین نو وګرځیدل خلق دا غنا شاکون کی خلق وېزا نه جوړه پرې دی کله کله سره داسي وای وایګه زما طبیعت نه کیږي راځي زو چې کر ل ملګری وته وای هغه زما پرې دی زمانن طبیعت خانه دی سره جوړي روغي لیکن زتا سره نه شمال دی ما باندې خبري پوښ کیږي دا انسان باندې بعضی حالات راځي دا کی داسي او کله چې یو سړی دیندار او هغه دغه سي خلکو سره زین هغه ته بیا پریشان نو دیندار سره خوشاله او بيدینه هغه د بيدینو سره خوشاله نو تاسو ټول بيدینه نه تاسو د بيدینی مکوئ نو تاسو ما په سره باندې کله لګي قال اني سقيم نزب سقيم او چاوی سقیم ویل کېږي دې ته چې د زړه بیماری طبیعت د زړه خرابي انی سقیم بیا بعض خلکو دا ویلي حدیث کې مې خبر راځي ابراهیم علیہ السلام وایي درې دروغ ویلي دروغ نه دی توریه وته وایي توریه وایي دیتا چې یو خبره سره وکي په ظاهر کې هغه نه یو مقصدی او د دې سړي وایي کې هغه نه بل مقصدی خبر رښتیاي لیکن چې سوچ وته کې هلته کې مخامخ سره هغه ته بل مقصد اخلي او دلته کې دې چې وایي نو دې په بل مقصد باندې وایي دسی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نام بعضی مزاح مونږ وتا مزاح وته مذاق وته غب وته لیکن دا الفاظ د پیغمبر د شان سره نه خای چې موږ هغه ته استعمال کو ناغه ته مزاح وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې خبرې کولې کله کله خوش طبيع د پاره یو خزو بډای مال دعا کوي چې الله ما جنت ته بوزي رسول الله صلی الله علیه وسلم بډایګان به جنت ته نزي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره بالکل صحیح وا لیکن حالت کې خزه به پوه نشوا وی ښا بډایګان باندې زه خو بډای شوم ما جړل شروع کړ جړای شروع کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم متوي بډایګان چې دی بډایګان دا به جنت ته د بډاوالي په حالت کې نزي زیوانو الله به ځوان کې نو بوبېزي خزه خوشاله شو ویل قران کریم کې تعداد نه دی ویل ان انشاناهن انشاء فجعلناهن ابکارا من وجه بیان نوی اسوانی کو نور زنه کې راضی اور بنا ترابا همزولې وای پیغلی وای همزولې وای دا ټولې بډایګانی په کې نه بډایګانی نال دغه به هاي وای نه هاي وای زینه دی هغه دا خوشالۍ زیاده نال دغه په ټول ځوانانی ښا نو ابراهيم عليه السلام
اهم یو درې خبرې داسې کړلې چې په ظاهر کې هغه یو شان وي، اول ته کې هغه ته بل مقصد اغسته و. یو پکې دا دی انی سقیم، نو دی خو دومره بیمار نه و چې هلته هغو سره تلی نه شو، نو دی ته توریه وایي. نو ابراهیم علیہ السلام دا توریه کړله، لیکن په خپل ځان زړه کې ځان ملامته کوي هم دا ما خو خبره غلطه وکړه، خبره صحیح ده، لیکن بیا هم وی حسنات الابرار سیئات المقربین. یو خو منګه لګیا یو گپ شپ لګو خبرې کو، سړی به کور کې موجود یي به الګ ورشه پلان کې ته आवाज وکا اجازه راشي پلان کې ته ناری وای وته وای نشتی کور کې، خالص دروغ وای. اگر خالص دروغ ولې وای لګوډې پکې خپل شان خبر وکړي چې حالت کې هغه هم پوښي خبره رښتیاي واغم پوښي هغه لاړ شي دې خبره پکاره. نو دروغ ویل نه دی پکار چې سره خارج دروغ وای. نو دغه کوم معنی چې موږ وکړه پاره کې صدروغ رانغله، لیکن ابراهیم علیه السلام کو ډېر غټ سړی دی، ناغه بیا هم ځان ملامت کوي په دې باندې دا خبره چې ما کوم کړل کنه نو الله اني ما چې زه خو دې سقیم نو ما، لیکن مخلوق هغه ته خبره وشوه. نو اس الله رب العزت چې کلم مخامخ کی قیامت پر باندې خلق په راشي وای چې منګلا سفارش وکا او چپ شي ما یو درې خبرې کړوي او د سینې چې پاغي کې مې الله راونی شي کله راونی مونږ بیا مخلاصې ته لورې مې نه ګورې نشم ویلم خامخ کې نشم الله ته ځان د دې درې خبر نه یری کوم. نو ثابت عمر کې د درې خبرې کارونه هغه دې سکړلې چې هغه باندې ځان ملامت کوي. یو دا انی سقیم، زما زړه طبیعت ستاسو سره دتلو نه کیږي وای، او بل هغه بوتانی مات کړو ورپسې راځي، لیکن خبره مخکې تیر شي ده الته کې وې دا چا کړي انت فعلت هذا یا ابراهیم انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، اے زمون د الہو سره دا کار تا کړل اے ابراهیم، اے بل فعله کبیرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. خبره په دې طریقې باندې وګړه چې خلق پوه نشو چې دا ځان ته وای کدا د ته وای، خبره په دې انداز باندې وکړه الدمخي خبره تیر شي و. درېمه خبره وا کله چې ابراهیم علیه السلام هجرت کاو نو بیبي وسره وا نال دغه یو بادشاہ باندې ورته ریدل، بادشاہ راو وختل ودا د سره سوق دا نال دغه هغه بادشاہ و داسي کافرو بدعملو جی کله بچاوي چې زما خور دا نو بیا به بیزتی نه کوله، او چې چا به چې زما خزه ده نو بیا ول بیزتی کوله، ته خزه بیزتی به کوله. لیکن دې وخت کې ابراهیم علیه السلام چې نه تپوس کړي ابراهیم علیه السلام ته پته نه و، نو ابراهیم علیه السلام وې دا ما سره چې دا نو دام زما په شانتی دا زه مسلمان یم نو دام مسلمانه ده، زه مسلمان یم مؤمن یم نو دام مسلمانه ده زما په شانتی ده وي اختی. نو یو اخت معنی راضی په شانته او یو اخت معنی راضی خور، نو دواړه معنی کې دی شي. نو ابراهیم علیه السلام دا یو معنی مراد غستی و الته دا سړی په زړه په وګونو باندې هغه په زړه کې خبره چې ولګی دا ناغوي خاج دا خور دا ناغتی د خور معنی واغستا او دلته کې دی وینا زما په شانتی مسلمان ده، لیکن بیا هغه خو بد عملو بیا هم د بد عملۍ اراده وکړه. الله رب العزت دا هغه نه هغه طاقت سلب کو، لاس یې نشو وروړی، بدن یې ټول شل شو،
نو وی لر کې دا څوک تاسو راسل سو پیری دا څه شی دی لره کې تو جادوګر دا که پیری دا څه شی دی لره کړه اور سره یو وینځه ولم واکړه دا وینځم ستاسو راستا خدمت بکې ځا او چې زست روغ شموي نو دغه ځکه د اختی دا خبره چې کوله دا زما په شانتی ده زما خور ده نو دغه ظاهر کې ابراهيم عليه السلام په خپل زړه کې دا وایي چې د سینې چې الله مې پدې راونی سي چې ما خو وتا اختی ویلو نو د اختی خو یو معنی خور ده او دا بل معنی هغه زما په شانتی ده نو که الله مې پدې راونی شي تا وته اختی ولې وي چې تا وته ویلې نور معنی هم کې دې شو کنه نور الفاظ ولې نو سو چې دا زما خزه ده په دغه معنی ویلې مثلی دی ویلې وې چې الله مې پدې کې راونی سي سو جواب وکوم او ما نه قلارې گئی وي نشم کوله ابراهيم عليه السلام په هغه خبرو باندې د الله نه یریږي او مونږه ورځ او شپه هر وخت زمونږ په دروغ کې خبرې کو نو دروغ کو دروغ ویناګانی دروغ خبرې فقال اني سقيم يقينا ز بیمار کیدون کما یقینا زما طبیعت ناساز ده یا اني سقيم یقینا ز بیمار ما د زړه بیمار مستاسو د شرک د وجنا فتولوا عنه مدبرين نو ګرځیدل دا غنا شاکون کی فراغ الى الهاتم نو دے پټ راغه الى الهاتم اغي د الهو اغي تداغي غبوتان ہوتا فقال لا تاكلون و تاسو خرینا سيزنو پراته دي خرینا دلته کې یو سره چې تل په خبر تا هغه غټ یو تال تناس ته حلوا خرسي نو سو خوشته نه دغه سناس ته حلوا دغه سی ګوري ہوتا اسړې لال ته الله سي وړو د اگستر کې له وړو یا سړوي چل کې وې ما وی چې تړونه حلوا ته پرته د خورینا ابراهيم عليه السلام چراغ نو دا خلق تدا یو خي الله رب العزت داغه خبر نقل کړي چراغ نو فقال الا تاكلوا تاسو خورینا دا ولې نه خوري تاسو شنو ته پراته دي خورینا مالکم لا تنطقون سشوی تاسو چې تاسو خبرم نه کوي تاسو خبرم نه کوي ولې نو فراغ علیهم نو پټ راغه پاغي باندې ضربم بالیمین په وهلو په خیلاس باندې په خیلاس باندې په وهلو شروع کړه خیلاس باندې مطلب په طاقت باندې خیلاس کی طاقت زیاتی شروع شو یو سر نه شروع شو کوسر ته ورسید بر سر نه کوسر پورې کوسر نه بر سر پورې یو طرف میں شروع کړه بل سر ته ورسید فاقبلوا بیا راغی لا خپل زیت قلار باندې کېناست فاقبلوا الیه یصفون نورامخ کې شو هغه چې کله رااله چې وې کته هغه هر څه تسنس پراته دي فاقبلوا الیه نو مخ کې شدت یصفون منډه والے قالوا تعبدون ما تنحتون ابراهيم عليه السلام ځان بالکل ناګار کړل وې آیا تاسو بندگی کوئ دا هغه سوچ تاسو تراشی په خپل باندې تاسو تراشی تاسو جوړوي والله خلقکم ما تعملون او الله پیدا کړی تاسو ما تعملون اج تاسو کوم عمل کوي قالوا ابنوا له بنيانا نو د خلکو وی جوړ کې د لپاره یو بنیان ولا جوړ کې یو آبادی ولا جوړ کې آبادی د لرګو ولا جوړ کې د لپاره خندقونه او کنه پاږي کې ورونه بل کې نو فالقوه فی الجحیم وغرزوی دلره په ور کې فارادوا به کیدن نو اراده وکړه د خلکو پاغه باندې د چلول فجعلناهم الاسفلین نو ګرځول موږ دی لره لاندې دلاندونه وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين خلکو پر خودانا هغه ورته واچو لیکن الله رب العزت بچ کو داغین رستو ابراهيم عليه السلام اني ذاهب الى ربي سيهدين یقینا ذات لونکه ما خپل رب تا خامخا ما توخون خي ما توا غلار خي ربي هب لي من الصالحين یا الله را کی مال الصالحاننا
فبشرناه بغلام حلیم نو زیر ورکو منگا آغلر دا الگ صبرناک بردبار. بیا دا آغا واقعہ دا اسماعیل علیہ السلام دے اللہ دا آغا زیر والا ورکو آ پیدا شا دا آغا خبر دا بیاج کل آغا لگلو شو نو بیا دا آغا دا زبح کول حکم راضی آ خبر دا رستو راضی انشاءاللہ بیا بشی وقت تیر شو ترجمه ویم بیا انشاءاللہ سبانو بیا ہوئی. اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بانا مل توفیق راکی.